ګران کتونکو السلام علیکم. ایاز خان یم او نن راوت یو سټوري به شیر کوو. زموږ سره ملګری دی سجاد خان چې پښتون دی او د هغه نه د هغه زباني د هغه د یورپ د راتګ ټول معلومات ترلاسه کوو، ستاسو سره یې شریکوو. او ډېره ګرانه چې چا سفر کړی او ډېره په مشکله باندې دی وطن ته راغلی، نو د هغه لپاره ګرانه چې خپله کهاني چا سره شیر کړي. د هغې وجه دا ده چې ډېر تکلیفونه تېر شوي، نو د دې د وجې نه نه غواړي خلک، خو بهرحال ډېر تکړه هلک دی. موږ سره دا خپله سټوري ځکه شیر کوي چې ډېر پښتانه هلکان دي، ینګ دي، دې ملکونو ته راتګ غواړي، نو چې هغوی ترې څه نه څه سبق واخلي. موږ سره اوسئ، ستاسو سره میلاومه. زموږ ملګری زموږ ګران ډېر خوږ سجاد خان. سجاد خان یس ماما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا درکلی بخیر علی. بخیر علی، ډېره مینه مننه. او سجاد خان جی ماما. نن خو ته راغلی د خیر سره ماشاءالله په ښکلي کپړو کې، په ښه عمل کې مننه. مختلف دې خوا ځایونه خو پکې ښکارېږي. او موږ کتونکو روان یو، ګرځو، چکر به هم لګو. او سجاد صاحب چې دی به تاسو ته دا کهاني بیان کړي چې یار دی څنګه راغلی انشاءالله. او موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. پهله به بسم الله وکړو او د ټول نه اولنۍ خبره به پکې زه دا وکړم ماما چې څومره زموږ نوجوان کول دی، نوی جنریشن دی، هغوی ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې هیڅ کله دی هم ایلیګل لاره نه ټارګېټ کوي چې زه به په ایلیګل لاره لاړ شم یورپ ته. نو هغه د یو کس دوو ته نه ګوري، هغه د دې ته نه ګوري چې دا کس رسېدلی دی او دا داسې هغسې نو هغه د ډېرو تکلیفونو راوړېدلی او داسې خلک هم پکې شته ماما چې هغه ډېر بې تکلیفه او په اسانو زر زر را رسېدلي، خو نه داسې ده نه، ځکه چې میکسیمم ته ګورې نو ډېر زیات تکلیفات دي، بې انتها تکلیفات دي او هر ټایم به د مرګ په سر تاویږي. دا خبره صحیح ده. او ستا اصل کې اولنی راتګ چې کوم و او هغه ستا څنګه وشو؟ خپل والد صاحب او اولنی راتګ زما داسې وشو چې زه نه را پرېښودم د کور نه. نو پهله چې زه کله د کور نه راوتم نو ما ته خپل والد صاحب ووایي چې تا ته مطلب په کور کې د رزق کمی دی، د څه کمی دی تا ته، دلته کې مطلب محنت وکړه، ځان کامیاب کړه، ولې ځې ولې نه ځې. خو زما په سر باندې او زما په ذهن باندې دا یورپ داسې سوار و چې لکه ما ویلې که چېرته زه مړ شم که نه او زما دا ټوکړي ټوکړي نه دي دا به م یورپ ته ځي، خو زه به ځم. مطلب مې دا و چې زه به ځم، لکه مطلب نه پاتې کېدم. نو په هره طریقه راتلم، نو په دغه وجه ما ته اجازت راکړو، ګنې داسې په دې لارو باندې نه را پرېښودم، په دې لارو باندې نه پیرزو کېدم. چې راووتې نو بیا څه قیصه وه؟ کوم ځای ته لاړې؟ څنګه چل دی؟ بیا چې کله زه راووتم والله ماما نو کله چې سړی راوځي بیا په دې لاره کې سړی خپېمانه وي، بیا په دې لاره کې سړی خپېمانه وي چې غلطي مې کړې ده، خو بیا پکې څه نه کېږي، بیا پکې څه نه کېږي. نو پس د هغې داسې وه چې بس ډېر تکلیفات او ډېرې خبرې اترې وي، نو یو ځای کې به کینو چېرته ښه مزېدار دا ټوله سټوري به شیر کړو. کتونکو قصې خو به ډېرې نن تقریبا دا سټوري به ډېره زیاته اوږده کېدی شي، نن ریکارډ نه شي، سبا کې سبا شي، او کوشش کوو چې نن یې راغونډه کړو او څونه معلومات چې دی تاسو سره هم شریک کړو. په دې کې نور څه نه کېږي، خو دونه به شي چې لکه کم نوی نسل چې زموږ کم دی هغه دې ملکونو ته راځي، په تاسو ډېرو باندې به دا خبرې بدې لګي. زموږ پښتانه دا ینګ هلکان ته چې ووایي یاره د دې ځای مسلې چې ورته کله وړاندې کړي نو دوی وایي دا دوی خو پکې ناست دي، دوی خو پکې ناست دي. همدغه مسله ده که نه، تا ته وایي چې مطلب ته خپله تللی او موږ ته وایي چې مه راځه، نو راشئ، بېشکه راشئ، بېشکه راشئ، خو په لیګل راشئ، لیګل طریقه باندې. او ایلیګل طریقه چې کومه وي د هغې معلومات تاسو له درکوو، که تاسو د هغې نه پس بیا هم ځان ته زړه ښه کوئ نو هغه بیا جدا یوه خبره ده. خو ویډیو ضرور وګورئ او شیر یې کوئ، د دې لپاره نه چې موږ ته لایک میلاو شي او اکثر ملګري تپوس کوي تاسو څونه پیسې ګټئ په دې څیزونو. په دې څیزونو پیسې نه ګټلی کېږي، د پیسو ګټلو دپاره یې روزګار، کار، روزګار، مزدوري، هغې مزدوري کوو او
په هغې خپل ژوند مخکې وړو په دې یوټیوب او په دې څیزونو باندې نه پیسې ګټلی کېږي او نه یې موږ له چل راځي او نه ورته زموږ څه ضرورت شته الحمدلله الحمدلله کوشش کوو چې خپل سم میسج کم یې د کار هغه موږ تاسو ته درولیږو او تاسو د هغې نه فایده والی نو دونه به چې سبا ورځې له به ستاسو په کار راشي څومره انفارمیشن چې موږ سره چې موږ تاسو له درکو چې مطلب تاسو خبر یې چې او مطلب دا لاره صحیح نه ده که نه چې خبر هم کوو او چې ټول نه ښه طریقه ده چې ته په لیګل طریقه باندې راشي ویزا پروسس کې او د هغې وجې نه دلته راشي کافي به اوس کافي به ورته اوس کوم اما دا بار دې بار کې صحیح ته راځه چې یو اډر پورت دلته کې راځه خاص سجاد صاحب جی ماما دلته رالو کې خو ناستو کله چې ته رالې که نه یورپ ته روان شوې پلار دې خپل مطمئنه کور روان شوې نو څنګه رالې د کم ځای نه دې سټارټ واغستو ماما زه چې کله را روان شوم د کور نه نو زما پیلنی ځل داسې و که نه چې مطلب زه ایران ته را روان شوم بیا په ایران کې داسې کیسه یې که نه ماما د ایران ته چې کله را روان شي او د دې کویټې نه راواوړې دی بلوچستان ته شي که نه نو ستا بالکل قدر دومره کم شي چې لکه د یو چرګې د بچي هم پاتې نه شي صحیح ده د یو چرګې د بچي هم ستا قدر پاتې نه شي نو لکه مطلب ستا دومره قدر پاتې نه شي ماما که مړ شوې که خوږ شوې که ورک شوې هېڅ کیسه کې هم د څوک نه دي ستا بالکل قدر ورک شي که د ګاډي په ډیګۍ کې دی اچوي که په ګاډي کې 18 کس اچوي دا به راځی کوي په زورونو به که ته مرې او که ته چوې خو لکه مطلب راځی کوي به دې ایران ته څنګه رالې ایران ته داسې رالم ماما چې بس راورسېدو کویټې ته او کویټه کې مطلب زمونږ چې کوم یو کم ایجنټ به ورته نه یم زمونږ یو مشر دی هغه سره چې کله مونږ خبره کوله ماما د یورپ ته د راتلو په ایران باندې نو الله دې ورته ډېر عمر ورکړي الله دې ورله ډېر ژوند ورکړي ځکه چې هغه مونږ ته خپل ختمه کړې وه ماما چې مه ځئ زما در باندې نه پیرزو کېږي دا لاره هېڅ کله به نه ځئ خو اخر دا ده چې زه به دا خبره وکړم چې زمونږ ناپوهي وه او زمونږ ځواني وه نو مونږ هغه مجبوره کړو مونږ تنګ کړو چې نه مونږ ځو هغه راله بیا خبره اتره وکړه نو مونږ د هغه په ترو باندې را روان شو خو لکه هغه مونږ ته خپله ختمه کړې وه خپل نصیحت یې مونږ ته کړی خو برپور الله دې ورته ډېر ژوند او صحت ورکړي نو هغه چې کله بیا مونږ هغه راولېږلو کویټې ته او کویټې نه چې کله مونږ په خپل سفر روان شو ماما نو ډېرې سختې وي ډېر تکلیفات او ډېر عجیبه ژوند و ځکه چې دې نه سړی ناخبره وي که نه هغه څه قصه وه چې خوراک چې نه و تاسو چې یو ځای ته تللي وئ او سیندیان خلک وو که څوک خوراک بلوچیانو داسې کیسه وه چې یو لرې لایټ ښکارېدو لایټ په دې صحرا کې نو دې صحرا کې یو لرې لایټ ښکارېدو نو ما د ډریور نه تپوس وکړو چې مطلب دا لایټ د څه شي ښکاري نو ما ته وایي چې دا مطلب هوټل دی او رسټورانټ دی او صحیح خبره وکړه چې صحیح خبره خو داسې وه چې مطلب ماما ته خو مه وایي چې ستا قدر ورک شي هلته قدر دې ورک شي که ته یې مړ کړې او که ته ژوندی لاړې او که ته پاتې شو پوښتنه وکړه نو ما نه ډایرکټ ګزار ویستو پړکې راکړو چې ګزار یې ویستو نو حالانکې زما خپله ماما لږ مازغه ډېر زیات ګرم دي غوسه راځي ډېره زر غوسه راله بې انتها غوسه راغله ما ته په دې غوسه کې بیا دوباره تپوس وکړو چې دا څه دا مونږ کوم ځای ته روان یو دا مخامخ چې کوم لیټونه ښکاري دا مونږ تا چېرته روان کړي واورې نو ما ته چاقو راویستو چاقو یې په دې هغه باندې کېښودو په دې ګاډي په دې سیټ بورډ باندې چې مطلب که بل تپوس دې وکړو په دې چاقو دې وام خو ما نه منله ما ترې نه بیا هم تپوس وکړم دا مونږ روان چېرته یو په چاقو نه مې دا مرۍ رالوه خو دا روان چېرته یو دا راته ووایي ما ته وایي چې دا مونږ رسټورنټ ته روان یو هوټل دی نو ما زه خوشحاله شوم ماما چې هوټل ته روان یو اوس به خوراک څښا کړي بس اوبه مطلب سیستم به برابر شي که نه خوراک مراک به وکړو اوبه به میلاوي شي چای مې به میلاوي شي هغه چې مونږ لاړو نو چې تقریبا دغه روپۍ کس دی 1000 روپۍ کس دی اورې مې زه ټیک د پاکستان دی د پاکستان دی بلوچستان دی اورې او چې 1000 روپۍ کس دی 1000 روپۍ واغستې او پس د 1000 روپو نه داسې کیسه وشوه ماما چې کله کېښودو هغه خوراک ته رادننه خو نو هوټل داسې و چې مطلب هوټل نه و هسې بس یو شړه کوټه وه بالکل یو خوفناک ځای یو هر ځای و که نه هغه چې کله موږ کېناستو نو د دال پخ کړي وي داسې یو په یو پلیټ کې او راوړله او هغه یې کېښودله او 1000 روپۍ کس یې مو واغوسته وایي که دا زړې سړې وچې روټۍ وي داسې مطلب ټوکړې وي د روټو به هر حال کسان وږي ماما نو خپل څومره چې چا خوړی شو هغه یې ترې نه وخوړه او مطلب خپل زندګۍ دپاره چې څومره ضروري وه هغه یې ترې نه وخوړه نور یې پرېښوده ځکه چې نه خوړلی کېده نو پس د هغې نه بیا زموږ سفر چې جاري شو نو ماما یو غر دی چې نوم یې دی ماشکیل
مشکل ورته وایي د ایران او د پاکستان بارډر دی. حق مشکل من چې کله موږ را روان شو نو هغه دومره لوړ او دنګ غر دی که نه چې درته نشم ویلی، ځکه چې هغې کې ډېر زیات سفر دی. په موټر سایکلو باندې هم دي وړي، پیاده هم دی، ګټې هم دي او غرونه دي او اوبه پکې بالکل شته ماما، نه پکې شین بوټی شته نه پکې اوبه شته هېڅ، او یو ځای کې پکې اوبه شته خو هغه ګنده دي ماما، څښه اوبه دي. خو چې کله هغه څښه اوبو ته د هلکان راورسېدل نو داسې اوسکلې، داسې لکه دا چې لکه آب زمزم وي، اوري داسې اوسکل مطلب که نه دومره تږي وو که نه، ډېرې ګنده وي. خو به هر حال هغه اوبه هغې اوسکلې. د هغې نه بعد کله مونږ چې ایران ته انټر شو، د ایران کوم ایجنټ شو هغه مونږ ریسیو کړو، هغه مونږ کور ته بوتلو. نو ماما دغه یو ځای پکې ماته یاد دی چې دغه ځای کې کله مونږ بوتلو که نه په هغې کې مونږ ګیر شو. چې کله په هغې کې ګیر شو بیا هم دغسې نو بیا لاړو پاکستان ته، او مغه هغه پاکستان به خپل کلي ته ورسېدم. بس د هغې نه ماته په کور کې وي که په لیږه تلی شې لاړ شه، که نشې تلی ته بیا به دوباره واپس بیا رالې، په دوباره بیا رالم ایران ته، په دوباره بیا دغه ټوله سټوري ریپیټ شوه. هغه تقریبا د هغې نه به زیاتې سختې وي وغیره وغیره. په دوباره تقریبا د هغې نه زیاتې سختې میلاو شوي بیا او د هغې نه زیاتې وي په دوباره باندې. خو بس هغه همغه ریپیټ و، همغه سیسټم و ټول. ویل مې واپس بیا یې همغه شانتي سټپ په دې دواړو پیرو باندې ستاسو څونه خرچه وشوه اندازتن په هغه وخت کې؟ په دې دواړو پیرو باندې به زما خرچه شوي تقریبا داسې ووایه چې 2 لکه روپۍ به شوي. 2 لکه روپۍ 2 مطلب 4 لکه روپۍ ستا لاړې ته واپس رالې او ورسره دی هېڅ څه مو شو، تکلیفات اضافي وشو. زما د خپل وجود تکلیفات شو، داسې نور زما کوم مور او پلار کوم کور والا ته چې کوم تکلیفات میلو شو هغه جدا و، او د پیسو تکلیف جدا و. خو لکه مطلب دغه وشو، دا چپټر کلوز شو. پس د هغې نه ما رالې پاکستان ته، رالم پاکستان ته. کور ته چې رالې پلار د مور د خپلو خپلوانو څه احساسات جذبات؟ ټولو د خپلو خپلوانو د ملګرو د مور او پلار د ټولې فیملۍ دا احساساتو بس چې ته روغ را رسېدلی په دې شکر دی. او بله خبره دا ده چې لکه ما ته چا اجازت نه راکولو ماما، هغوی لا الټه په دې خوشحاله مو چې بس ته رالې او روغ رالې، بس په دې مونږ خوشحاله یو. ولیدي دا لارې دي ولیدي که نه خبر شوي. خو ماما زما په ذهن باندې کوم جنون چې سوار و هغه زه نه اوړېدم، ما ویل چې زه به ځم بالکل لیونی وی. حد تر دې چې بس ماته کور کې وي چې لاړ شه خیر، خو په لیګل لاړ شه، په ایلیګل مه ځه که نه. نو ما ورته زه ټیک ده. بیا ما ډېرو کنټرینو ته د یورپ ملکونو ته اپلای به کوله، یو ځای ته بل ځای ته، څه ریفیوز چې څه یو ایجنټ پکې داسې و ماما چې هغه وتښتېدو، پیسې وتښتولې د ټولو کسانو نه که نه. او زما پاسپورټ هم پکې بانډه شو. نو د هغې نه بعد بیا بل پاسپورټ جوړ کړو، بیا اپلایان اخر پکې ما دغه ته اپلای وکړه ترکي ته. ترکي ته چې مې اپلای وکړه ماما، ترکي ویزه ولګېده. د ترکي ویزه چې کله ما ته ولګېده نو بس زه په دې هم خوشحاله وم، زه مړه د نیمو سختو نه خو خلاص شوم. نو زه بیا رالم ترکي. ترکي ویزې لپاره پروسس څه و؟ ترکي ویزې لپاره ماما پروسس دا و که نه نارمل، اوس خو ډېر ګران شوی دی. خو هغه ټایم دا پروسس و چې مطلب بس FRC غوښته، پولیو کارډ یې غوښتو، او پاسپورټ او بینک سټیټمنټ یې مانه غوښتی و. بالکل بینک سټیټمنټ زما و، بینک سټیټمنټ یې غوښتی او دغه کیسې کتار یې غوښتې وي، او بس اپلای راله کړې وه او شوې وه ایجنټ په ترو باندې. ایجنټ په ترو باندې. په هغې څونه پیسې لګېدلې وې؟ په هغې پیسې لګېدلې وې تقریبا داسې ووایي چې ټوټل لکه زه چې ترکي ته را رسېدم تقریبا داسې ووایي چې 4.5 لکه روپۍ لګېدلې وي تقریبا. 4.5 لکه روپۍ په لیګل طریقه په لیګل طریقه باندې زه ترکي ته. او 2 پیرې ستا 4 لکه روپۍ ولګېدې په ایلیګل په ایلیګل چې هېڅ هغې نه و، نتیجې نه وه او تکلیف پکې تکلیف او تباهي. نو پس د هغې داسې کار وشو چې زه کله ترکي ته رالم نو ما خو یې که د ترکي نه مخې ته بس بیا مزې دي. ترکي ته چې رالې څوک اشنا څوک خپل ترکي کې اشنا وو، ترکي کې اشنا ډېر شی وو، او الله دې ولا ژوند ورکړي، الله دې ولا قدر وکړي، او څومره چې زما قدر کړی دی او مال یې مطلب ځای راکړی دی، او مطلب کور ته بوتلم او کانه پینه، او مطلب لاره ګودرې راته سیټ کولې زه لیګل وم. نو ښې چکرې مې ترکي کې مې والې، او ماما ترکي ډېر ښایسته ځای هم دی، ترکي مې ډېر خوښ شوی هم دی، ځکه چې ترکي ته به ځم هم انشاءالله یو ورځ چکر له واپس د خیره سره. ترکي خلک څنګه وو؟ عوام یې څنګه وو؟ د ترکي عوام داسې وو ماما چې ښه خلک وو، تکړه خلک وو، داسې ښه د کار والا خلک وو، او ښه داسې مړه ژوندي خلک وو، زنده قوم اورې ژوندي خلک داسې وو چې مطلب چهل پهل و هر څه سجاو شوي وو، خوند مزې وې. لکه دا یورپ چې کوم دی، یورپ دا خلک چې کوم دي دا یو حساب سره ماما مړه دي، د دې زړونه مړه دي. او د ترکي خلک چې کوم هغه زنده خلک وو، ژوندي خلک وو اورې، ښه چهل پهل او سره سپینه او ښه مست خلک وو په خپله زندګۍ کې مست.
نو داسې چل به وکړو سجاد خان چې دا کهاني خو اوږده ده ها نو دا یو پارت چې دی دا په دې ځای باندې کلوز اوکې ده ان شاء الله کتونکو د سجاد صاحب سټوري روانه ده اوږده ده دا اوس لږ مختصر وه خو په دې کې هغه خوند رنګ نشته کم چې په مخکې سټوري کوم چې په مخه د ستوري کې دی خو موږ سره اوسئ او په بل اپیسوډ کې به ان شاء الله دا کهاني نور ورو کولاویږي ان شاء الله او د دې کهاني رایټس چې کوم دي هغه زما سره دي بالکل چې کوم فلمونو ډرامو کسان یې کې کانټیکټ کوي نه به زما سره کوي دا بالکل غي نه پس به دا سټوري چې دی هغه غستې شي موږ سره اوسئ سټوري کې ډېر خوند دی ان شاء الله او د بل اپیسوډ پورې ما ته سجاد ته اجازه راکړئ مننه لوی خدای پامان الله پامان